فاونډیشن د طرفه د تلیسیمیا د ماشومانو لپاره د بلډ کیمپ اهتمام شوی دی چې پکې د سوکانو د سوشل ورک تنظیم د تنظیم چمکني او د بازار غړي چمکني ولفیر نوجوانانو برجر کې حصہ وشته او ویني خپل د ماشومان ته ډونیټ کا موږ سره موجود دي د الخدمت فاونډیشن مرکزی نائب صدر خالد وقاص چمکني صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. لومبه خو د چمکني ټي وي او د سوکاني والو طرف تاسو نوې کم اپاینټمنټ شوی دی ایز ا مرکزی نائب صدر الخدمت فاونډیشن پاکستان تاسو ته مبارکباد پیش کوو. سردار ته وایي چې د کم د نن تاسو د تلیسیمیا د ماشومانو لپاره د بلډ کیمپ انعقاد وکړو د دې اغراض او مقاصد او د دې د تسلیسي. شکریہ تمبه خو ټولو کلیوالو تاسو د چمکني ټي وي د نور کمبرګري خصوصا دغه د چې زموږ د کلی خیر خګل کم تنظیمونه دي سوشل ورک ټیم چمکني تنظیمي چمکني او د کسي د محلو په صدا چې کم ویلفیر ارګنایزیشن دغه ټولو مرګرو چې کم دغه د یوت ولار دي او راضي سارنا شروع شوی دا کیمپ زموږ الخدمت هسپتال نشرآباد اړخنه دغه ټیم راغله دغه مرګرو شکریہ او د ټول کلی د کم کسان چې راضي او خپل وینه پیش کړي تاسو ورسته ګورئ سمرګری ملاز ټي وی نه ورکس په دې پروسس کې دي ته ټولو شکریہ. دا یو ډیر نیک کاز دی ډیر ښه مقصد دی او هغه د لپاره د ټول مرګري ان بظاهر د دې دین علاوه چې د الله تعالی رضا او د مخلوق خدمت وشي د کې نور څه شته نه بظاهر د خپل جسم نوینه ورکي هغه ماشومان د لپاره خصوصا چې هغه ته موږ د تلیسیمیا ماشومان وایي چې هغه ته مستقل د وینه لګي هر میاشت کم از کم یو ځل خامخه هغه ته دغه د جون ټول انحصار په دې وینه باندې وي. نو د کورونا حالاتو کې لږ مشکلات جوړ شو بیا موږ مشورې سره چې کم تنظیمونو نمونه واغستل نور مرګورو سره چې مختلف کلو کې داسې موږ بلډ کیمپونه کو آغاز موږ د خپل کلی نه وکړو. ظاهر خبر موږ باندې زیات حق چې زموږ د مریضانو یو فلو التکوي او دین علاوه د تلیسیمیا سم شومان زموږ د خپل علاقې د التشته چې ریګولر ورته دا ټول دغه ملاویږي سہولت ملاویږي. دا معلومات هم زه تاسو سره شیر کوم چې په دې وخت کې الخدمت هسپتال پېښور کې د 500 نه ابو ماشومان چې هغه انرول دي رجسټر دي هغه ته ریګولر وینه ملاویږي او د دې هر ماشوم په یو وزټ باندې چې دغه هسپتال ته راځي 5-6000 روپۍ خرچه پاغي باندې کیږي یعنی 5-6000 دي کې بلډ ټرانفیوژن شي میډیکیشن شي دي کې کاغه پاغ ورځ باندې 3 غنټې موږ سره دغه خوراک هم زموږ په ذمہ شي په دې ټول پروسس باندې د الخدمت هسپتال 5-6000 روپۍ لګي. دا ټول الحمدلله فری اف کاست الخدمت هسپتال کې دي مریضانو ته دي ماشومانو ته ملاویږي او دا د دې ماشومانو په موږ باندې په سوسایټي باندې حق دی. ظاهر خبره ده د دې مریضانو د لپاره نور سورس ني نو کدا سي سوسایټي را پانه سي خلک را پانه سي او دا یوت او دا ټول خلک را پانه سي او د خپل د وینې دا صدقه د هر یو سیز یو صدقه د مال صدقه موږ ته معلومه چې خلک پکې پیسې ورکي هغه صدقه او خیرات زکات پکې ادا کی دا سي د انسان د جسم د نعمتونو د الله په نس صدقې دي. نو دا غي صدقې او صورت دا هم د چې تعالی خدای پاک صدر کړی په صحت کې د وینې په صورت کې هغه سړی ورکي نو دا غي د صدقه د نور افتونو مصیبتونو نه سړی پکې پامان شي. بهرحال دا کیمپ د دې ماشومانو د لپاره هم دی او هغه ټول خلکو د لپاره د تلیسیم نه علاوه کوم سره د وینې بلډ بانک کې د خدمت پېښور هسپتال کې سټیټ اف دی ارت بلډ بانک دی ډېر سټانډرډ بلډ بانک دی تاسو وزټ کولای شئ. الحمدلله هغه بلډ بانک کې د دین علاوه چې په ایمرجنسي چرته راشي چرته بم دماکه شي نور صورتحال داسې راغلی دی نو وینې ضرورت راځي نو الخدمت هغه هم پوره کوي. نو دا ټول مقاصد او د خیر لپاره دا ان شاء الله دا کیمپ لګي او راځي خلک خدای د کلی ځوانانو مشکور یو چې یو غن تعداد کې دا شریکيږي او دې کې تعطل نه راغلی نو وختي راځي دا کیمپ شروع دي مرګورو نه ما تاسو کو بالکل تسلسل سره دا روان دي. یو ځل بیا زه د ټول چې کم دغه کې سوشل اکټیویسټ دي د دې تنظیمونو هم شاهد بلال فضل من الله وقار وای ناصر کامران نوید هارون او سہیل بازار غړي طارق استاد او د صالح تو دغه چازه کې دا کیمپ کیږي نمونه بلا ډیر دي الله دې والله اجر ورکړي ځکه چې بهر کومګ نو والو کوانلو نیتونه چې د خپل د رضا دي کارونه دي اوس ان شاء الله د یتیمانو لپاره یو بل پروجیکټ مونږه دغه کې مسلسله کې اکټیویټي کیږي ان شاء الله هغه مخکې نستاسو د میډیا په ذریعہ مونږ وایو چې امرګری لړو چې هغه کې تاسو ټول بیا راغواړو او ډیر د خیر خبره چې 150 نه زیات عارفن زموږ د کلی تر 200 پورې ان شاء الله دغه سپانسرشپ روان دي او یو باقاعده سٹارټ دغه یخلو چې ماهانه به د ماشومانو ته پیسې را رسي نو بس دا چې څه خدای درکړي د خدای په لار کې خرج کول کغه پیسې دي کدا صحت ده کدا سټیټس دی
او کدا ستا سکل دی صلاحیت دی دا څلور وړه څیزونه و مما رزقناهم ينفقون چې څه خدای درکړي دا په لار کې خرج کوي نو موږ صرف د جیب د پیسې نه هر څه د خدای په لار کې خرج کوو. موږ چې کله سوشل ورک ټیم چمکن جوړ کړو د ټولو مرګرو به وي چې موږ به د خپل ویني ورکول هم دریغ نه کوو. نو هغه نن دې ثابت کړه چې بالکل دې خپل وینم ورکا نو خو چې سي کړي خدمت کې تاسو ګوري سوشل ورک ټیم چمکن ټول نه بڑ چړ کړ دې خالد وکاس به ما سره مخکې رابطه کړې و چې د موږ کلی ډي ماشومان شته موږ تر اوسه پورې پته نه و تلیسیمیا ماشومان دي او هغه ته ای ته ویني ضرورت دي بیا موږ مطلب دا یو بل ته سوال جاری کوو هغه په ډېر تګودو کیږي نو ای وی چې دې لپاره دا کرونا را روانه ده خو بیا داسې حالت نه راولي او روجم را روانه ده بیا تاسو ته پته په حالاتو کې څوک نه ورګي هغه وی چې دې نه مخکې موږ بلډ کیمپ چې په دې ټولو علاقو کې لګو شروع موږ خپل کلی نه کوو ان شاء الله نن موږ خپل سوشل ورک ټیم تنظیم چمکني بازار غړي سوشل ویلفیر ټیم او د سوکانو ټول ځوانانو ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغه دې خپل وینا داسې ماشومان له ډونیټ کا دا د تلویزیون ماشومان دي دا بالکل خالص د الله د رضا کار دی دغه جوان مخ مروت نشته دوستانو زم دا خو د خدمت لوړ اقدام دی جی او په تیر د خپل کلی مونږه د ځوانانو ډېر مشکور یو جی چې دومره ګټه دا سره راغله او دا خو یو کار خیرم دی جی او صدقه جاریه ده او بل د صدقه جاریه ده چې یو خلک جی مالی امداد کوي کنه دا جاني امداد دی نیمه ورکول دا ډېره غټه خبره ده او الحمدلله جی زه خپل کلی ځوانانو باندې مونږ فخر کوو چې دومره ګټه دا سره سار نه راغلي دي او په دې کار خیر کې ساري او دا خو جی والا ماشومان دي د غریب خلک زمون په دې وطن کې ډیر دي جی نو مونږ د خپل سابقه ناظم ډیره شکریا ادا کوو چې په کلی کې داسې واغې شروع کوجی او د خپل شاهد بلال رور همدغه شان نور چې کوم زمون چمکني تنظیم دی دا غي هم مونږ شکریا ادا کوو جی چې دا غي مرګریم راغله او غي وینډ ډونیټ کړل دی جی مخکې خدای خدمت فاونډیشن ډیره زیاته شکریا خصوصا د خالد وکاس بھائی چې هغه داسې یو مهم شروع کړی دی مونږ که څو شو کو نه چرته یو وبا راشي اکسیډنټ وشي یا چرته نور داسې آفتونه راشي نو په هغه کې چرته په هسپتال کې مریضانو ته د بلډ ضرورت نو په هغه ټیم باندې هنګامي حالاتو کې خلک لاړ شي او دا داسې سیس د تلیسیمیا چې دا یو کنټینیولی مسلسل یو سیس دی او د کې هر وخت چاته میاش پس چاته دوه هفته پس چاته هفته پس د بلډ ضرورت یو ماشومان دي ډېر بې دسوي دا څوک هم داسې نشي افورډ کولی چې مستقل مسلسل څوک د چا دپاره د اخري نو دا د هغه کس ماشومانو مریضانو دپاره دي چې کوم خپله وینه نشي جوړولی تلیسیمیا مریضان دي او هغه دې سره الخدمت فاونډیشن کې په هسپتال کې رجسټرډ دي دا د هغې دپاره دي نو زموږ ټولو ته خواست دی دا یو ډېر بهترین عمل دی چې الخدمت فاونډیشن خو نور هم ډېر کارونه ورسره کوي خو دا ورسره یو ډېر بهترین عمل دی چې د ماشومانو دپاره د بلډ ارینجمنټ کیږي چې هغه یو مستقل کار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د کلی ټول ځوانانو زلمو ته دا خواست دی چې الخدمت فاونډیشن دلته یو کیمپ لګولی دی چې څنګه تاسو ته پته ده د حبیب نور صاحب حجره کې دا بازار طارق میډیکل سټور سره خوا کې دا حجره ده دی دا کیمپ لګولی دی تیلیسیمي ماشومانو لپاره بلډ ډونیټ کوي. زما ټولو د ځوانانو زلمو ته دا خواست دی چې راشي او څومره د چا چې څومره ملګري وي هغوی دې هم ځان سره راولي او دلته د بلډ دی ته ډونیټ کړي. په کومه جذبه دې دغه ته راغېږي د خیره سره؟ زه الحمدلله بس د الله د رضا دپاره رالم او هز د دې وړو دپاره چې دې ته د وینې ضرورت دی د الله د رضا دپاره دې له رالم چې بېشکه زه خپله معذوره یم خو زه دا غواړم چېرې زما دا وسه دغه کېږي چې زه دې ته وینه ورکړم. دا تلیسیمیا ماشومان یوازې هغوی په دې اذیت کې ککړ ني بلکې د هغوی ټول خاندان د هغوی سره په دې سخته کې سخت پریشانی. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.